अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو प्याज हर څوک خوري خو دې صحیح طریقه خوړل درته خیم اور دینه د نقصا هغه کسان چې د اعصابو شکایت کی چې ما اعصاب ضعیف دي پیپړو نه بلغم خراج نه کوي خولې وچه وچه کیږي یا لاسونو بخې سوخ کوي دغه طریقې ته خیم صحیح دی او د شلشمو تیل دي هغه کسان چې د زړه په رنځ یا د زړه په والو باندې اخته زړه والو نه بند وي یا سټاډه چولی ساباسلو سره بعض اوقات درد احساس کوي دی پیازو وبونه اور شلشمو تیل دا دواړه تاسو مکس کوي دی الله په فضل دسه دواتي جوړیږي چې تاسو اعصابو ته تقویت درکوي او هغه کسان چې نا امید سوي بعض اوقات یو ملک نه بل ملک ته ځي نو یو رقم وایرل ډیزیز مرزونه چې یو انسان نه بل ته انتقال کیږي هغه اعصابي مرزو کې راځي نو تاسو کو هر ملک ته ځي دې طریقه باندې که تاسو عمل وکړئ که د لار دا تیل شلشمو او د پیاز اوبه دوا برته کوي نه به تاسو پزه بهیږي نه به زکام وي نه به ستونی خراب وي دې نه علاوه به نه تاسو هیضه وي نه به که درځي عموما چې کوم کسان وي مثال سفر کوي نو هغه اعصابي زیات مشکلات لري نو پریشان یا حکومت لاړ دي پیچسې سي خېټې خرابه سي دې ټولو ته کار کوي که د الله راځي د شلشمو تیل د موږ او تاسو جسم ته دومره ضروري دي چې دا د موږ او تاسو کله جسم ته داخل سي څومره رګونه غلاظت وي هغه دا ختموي دا هیڅ کله جمیږي نه جم کیږي نه دا په همدې شکل کې موجود وي دا د شلشمو یعنی کې تیل دي ښه خواږه تیل دي د الله داسې راز دی چې دا په همدې شکل کې موجود وي زمی یا وړی دا جام کیږي نه اوس راځم هغه کسان چې غواړي چې جوړونه کوي سي اعصاب په تقویت کې سي بلغم پھیپړو نه راوځي اور یا پیاز په کوم وخت کې خوړل پکاري عموما موږ تاسو پیاز خورو خو صحیح وخت موږ ته تعین نه ده چې په کوم وخت کې دا خوړل پکار دی او په کوم وخت کې دا موږ ته ضرر رسوي اول راځم پیاز دا باید موږ یا سحر وختي استعمال کو وی خورو او یا غرمه ټیم کې دا محرک دی ماښام ټیم کې دا موږ استعمالو یعنی کې دا ینده داسې د یخ مزاج لري د شپه یخیږي نو موږ تاسو نفس تنګي یا دا هضمېږي نو موږ ته بوج راوړي نو اوس راځم د نقصې خواته اصلي چې کومه نقصه ده دا ته بیان کوم داسې سره پیاز به راخلی د سره پیازو انتخاب سور پیاز په ټولو کې قوي پیاز ده دې پیاز اوبه به وباسئ د سور پیاز تقریبا 2 کاچوغې اول به 2 د کاچوغ دا کتلی سئ دومره 2 کاچوغې یعنې کې یوه او بیا دا 2 کاچوغې اوبه به د سره پیاز په کدوکش یا په هره طریقه باندې وباسئ هغه تاسو خپله کار ده 2 د پیازو اوبه یعنې کې 2 کاچوغې اور دا تیل د شلشمي تیل دا کوم موږ تاسو سر ته استعمالو دا تیل به صرف یوه کاچوغه اوله ورځ نه به یوه کاچوغه زیاتوئ به نه دې درته ګټې وڅخم دا به د پیاز اوبو کې داسې مکس کوي چې دا تاسو مکس کړه داسې صحیح سو پیاز اوبه او دا تیل دا به سهار په نهاره باندې تاسو غړپوئ داسې تاسو په سهار په نهاره ډوډۍ نه 1 ساعت مخکې غړپ کړه هغه کسان بیا درته وایم چې اعصابي خشکي لري پزې وچه وچه کېږي اعصاب خشکي هلکې معمولي تشویش غوندې ویره غوندې خبر راسي هلکې وچ سي دې نه علاوه پیپړو نه بلغم نه اخراج کوي جسم ضعیفي لري یا دې نه علاوه چې د جسم منی مواد نه برابروي هډوکی ضعیفوي دې لپاره دا سره زر دی او بل هغه کسان چې په ګرمي کې کار کوي لکه مزدور کار غوندې کسان سعودي دوبۍ کې کسار په نهاره باندې تاسو دا وچي که ټوله ورځ به تاسو حشاش بشاش فرش وي چې دا یخ دي دواړه شلشمو تیل هم یخ دي او پیاز اوبه هم یخه ده نو دا به تاسو 10 ورځې لکتار استعمالوئ زیاته نه 10 ورځې تاسو دا استعمال کړله بیا به پکې 8 ورځې یا یوه هفته ګیپ ورکوئ بیا به همداسې 2 کاچوغې د پیاز اوبه یا 3 کاچوغې اول وار به 2 پیازو کاچوغې اوبه یو د شلشمو تیل کاچوغه ده دا غټ 10 ګرامه شاوخوا د 15 کې دا راځي صحیح ده چې کله یو وارې تاسو دا 10 ورځې استعمال کړه بیا هم یو ګیپ ورکړه هفته بیا هغه نه پس د پیاز اوبه تاسو 4 پیالې م استعمالوئ یعنې که بخښنه غواړم 4 کاچوغې پیاز اوبه او یوه کاچوغه د شلشمو تیل څومره چې ما مرضونو خو د الله په فضل دې ته کار کوي او یو ملک نه بل ملک ته تاسو ځئ او نه ویئ چې غواړئ تاسو مریضان نه سي عموما موږ هلته مریضیږو چې خشکي زیاته سي یا نزله فلو بعض اوقات داسې کسان چې پرنجی وهي الرجي وي هغه کسان ته دا ګټه رسوي که د الله رضا په دې شکل تاسو استعمال کوئ دعا به راته کوئ اور پیاز صرف سهار غرمه خوړل پکار دي ماښام به هیڅ کله یعنې کې دا نه خورئ ولې چې دا یخ مزاج لري شپې سره موسم یخیږي نو دا بیا تاسو بوج کېږي خوړلی نه سي ازمه یعنې کې نه سي راوستلی تاسو د الله رضا
دې نه علاوه هغه کسان چې ضعیفي لري یا چې کوم ماشومان وده نه کوي، عموما چې کوم ماشومان غوښه نه اخلي د 3 یا 4 کلو د هغوی ته خوراک نیمه کاچوغه سیده د پیازو اوبه او دې په یعنې کې دې کاچوغې 4 سي 3 به خالي کوي او لږ به پکې شلشم او تیل او دا مکس کوي، ماشوم ته ورغړپ کوي سار په نهاره، صرف یوه هفته یې ورغړپ کوي، د الله په فضل د هغه به جسم فربه چاغېږي بم غوښه به م اخلي، چې کومې ګرمي مرضونه دي خشکي مثال نزله زکام اعصابي خشکي دا به یې ټوله ختم وي. بل هغه خویندې ورنه چې لاسونه او پښې سوزش کوي هلکې وچ وچ کېږي پېپړو صفایي لپاره یا غواړئ چې تاسو زړه نه نیولې تر ګردو پورې صفایي سي نو دا تیل سے ما سره کم طریقه ورته خو د پمدې طریقه باندې دا تاسو استعمال کوئ آسان ارزانه په خپل کور کې تاسو دا طریقه کوی سئ د الله په فضل بیا تاسو اول ورځ نه دې ګټه تاسو بیان کوی سئ. نو دوستانو د ما هره نقصه د الله رضا لپاره په دې سي اسانئ بې ضررئ اور دا داسې نقصې وي چې پخواني چې کوم خلک ول هغه به یې استعمال کوو هم په یعنې کې چې مالداري کې به هم کوو او په خپل انسانانو ته به هم دا کوو. نو دې سره تاسو ته ډېره ګټه رسېږي باید استعمال کړئ او دعا د ما لپاره وکړئ. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.